الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم، وقال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمونږ او ستاسو د نن راغونډه او زمونږ او ستاسو د اجتماع دا په دې بنیاد باندې ده چې د بعضې ملګرو څه فکر او څه سوچ او د هغې یو عملي نقشه ده چې موږ او تاسو ته د هغې مختلف اراکین یا د هغې چې د مختلف عهدیداران د موږ او تاسو ته ناست دي، موږ او تاسو د هغوی سره د معاونینو په طرز باندې چې دی د هغوی سره امدادیان دلته کېناست یو. عزیزانو، دا د دین مسله ده. الله رب العزت فرمایي ان تنصروا الله ینصرکم، که چېرې تاسو د الله د دین د الله د مخلوقاتو تاسو د هغوی امداد کوئ، الله رب العزت پس تاسو امداد وکړي. مفسرین په دې کې مختلفې رایې فرمایي، خو دا یو رایې د دې محفل سره ډېره مناسب ده. هغه دا ده چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مختلف علما په هغې کې دا رایې فرمایي چې ان تنصروا دین الله فینصرکم، یعنې تاسو د الله رب العزت د دین امداد کوئ، الله رب العزت پس تاسو امداد وکړي. دین څه شی دی؟ ان الدین عند الله الاسلام. دین چې دی دا د اسلام ته ویلی کېږي، یعنې دین چې دی دا اسلام دی. اسلام نبی علیه الصلاة والسلام د اسلام تعریف کوي او د مسلمان تعریف کوي. وی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان او د اسلام خاوند هغه سړی دی چې د هغه د لاس نه چاته څه تکلیف ونه رسي. بل حدیث چې کوم د دې پروګرام چارټر دی هغه دا دی چې خیر الناس من ینفع الناس. غوره خلک هغه دي چې هغه نورو خلکو ته چې دی هغه اصلاح وکړي او د نورو خلکو چې دی د فایدې سوچ وکړي. څنګه چې دا پروګرام په دې بنیاد باندې او په دې چارټر باندې جوړ دی چې موږ او تاسو چې دی نورو خلکو ته چې دی د هغې ته خیر ورسوو. څنګه چې حدیث مبارک کې صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې تاسو د نورو خلکو چې دی د هغې امداد کوئ، نو الله رب العزت په چې دی ستاسو امداد کوي. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. څومره پورې چې انسان د بل انسان په امداد کې روان وي، الله رب العزت د دې خلکو امداد کوي. الله رب العزت زموږ او ستاسو دا چارټر چې په کوم اصولو ضوابطو او کوم رولز ریګولیشن باندې روان دی، کوم چې زموږ مخې ته ستاسو د عهدیدارانو د هغې نه بعضې نکات ذکر کړو، موږ د هغې انتهایي چې د حوصله افزایي کوو. څه قسم زموږ نه چې دی په هغې کې د ټایم په موږ سره ډېر زیات کمی دی، خو دا به ووایو چې زموږ نه څه قسم مالي جاني څه قسم د دې نه چې دی قرباني کېږي، انشاءالله تیار به وو. مولانا الیاس رحمت الله علیه یو تنظیم جوړ کړو، د هغې نوم یې کېښودو دعوت تبلیغ. بیا به یې د هغې دپاره د شپې جړا کوله، هر ټایم به یې جړل الله رب العزت ته. مقصد یې دا و چې هر تنظیم چې جوړ شي د هغې ابتدا ډېره ښایسته وي، ځکه دا دین چې زموږ دی د دې ابتدا هم ډېره ښایسته شوې ده. اولنی موجود د دې الله دی شارع حقیقي، دویم شارع مجازي چې هغه ته نبي علیه الصلاة والسلام وایي. بیا د هغې نه وروستو شارحین د هغې څلور راغلي دي، څلور امامان ورته ویلی کېږي. دا دومره عظیم دین دی، په هغې کې د سبا یهودي په شانې د عبدالله ابن ابی ابن سلول غوندې منافقان پیدا کېږي. نو دارنګې هر دین او هر تنظیم چې جوړېږي د هغې کې څه نه څه تخریبکار خلک بیا پیدا کېږي. د هغې دپاره ماشاءالله په دې کې هم څه اصول او ضوابط شته، خو د هغې نه هټ کر د دې دپاره د دعاګانو اهتمام پکار دی چې موږ او تاسو ټول د دې دپاره د دعاګانو اهتمام وکړو. انشاءالله الله رب العزت په دا محنت چې دی دا به د هغې چې دی پای تکمیل ته او دا به خپلو مقاصدو ته انشاءالله ورسوي. زه په دې خبرو باندې اکتفا کوم ځکه ټایم هم ډېر زیات لاړ شو. کسانو به چې دی تاري الله رب العزت موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. الله منګه په یو ټولګي کې ناست یو، الله په دې کې به ځوانان دي، بوډاګان دي، الله په دې کې هر قسم خلک دي، الله په دې کې به اولیا هم وي، الله په دې کې به د شپې تهجد ګزار هم وي، الله په دې کې به د دین محبین هم وي، الله په دې کې داسې خلک به ډېر وي چې هغه به د خلکو د نفع سوچ کوي. الله د دغه خلکو د خاطر الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي. الله د دې کوم محنت او د دې کوم حوصلې چې دوی کوشش شروع کړی دی یا کوم تنظیم چې دی دوی په ښه نیت باندې شروع کړی، الله د دغه نیت په برکت باندې
الله دغه ښو حوصلې او دغه ښه عمل په وجه باندې الله زموږ چې دی دا نیک تنظیم چې دی الله د دې نیک څومره مقاصد دي الله دا پای تکمیل ته ورسوي. الله په دې کې څومره رکاوټونه راځي، الله څومره مشکلات راځي، الله د حکومتونو د طرف نه راځي، الله هر قسم راځي، الله د خلکو د طرف نه راځي، په هر قسم چې دی په دې کې مشکلات، مصیبتونه، اختلافات، افتراقات پیدا کېږي، الله ته په خپل دربار الهي کې الله دغې د محو چې دی د هغې قلم راکاږي، الله دا ختم او نیس و نابود کړي، الله دا مخکې چې دی په پرمختګ دی له ورکړي، الله د دې کې څومره اراکین کار کوي، معاونین دي، څومره د دې لپاره دعاګانې کوي، الله د هغوی په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ په دې علاقه باندې رحم وکړي. اخر کې عظیم مرتضی کلمه رسید چې لا اله الا الله محمد رسول الله.